ویډیو مې مخکې راغله او ډېر انتهایی خوشحاله کړم. هغه ویډیو څنګه وه ملګرو، یو پیشو وه مخکینی دوه خپې چرتې ماتې شوي، نو یو انګریز و یو کافر و او هغه پیشو نسلې وه او مخکینی خپې چې وي هغه یې ولې پلستر کړې وي او انتهایی پیار محبت یې ورسره کو او ډېر انتهایی مینه ورسره کوله. نو دا یو مثال قایم که اسلام دې ته وایي. او د دې برعکس که مونږ وګورو زمونږ ډېر زیات پښتانه داسې ملګري دي، نور هم داسې زمونږ پاکستان کې اردو سپیکینګ والا چې هغو سپي ساتي او خاص زمونږ پښتنو کې چې مونږ سپي ساتو او بیا سپي یو بل کې جنګو. تاسو ته پته شته چې دا څومره غټ ګناه دی چې تاسو جانوران یو بل کې جنګوئ چې هغو ته د هېڅ پته نه. او دا تاسو ته ووایم ګورئ، کوم انسان کوم ملګري چې دا سپي یو بل کې جنګوي او کور کې په شوقیه ساتي دا یو بل کې جنګوي، د ده په نسلونو کې به جنګونه وي، د ده په کور کې به جنګونه وي او د ده خاتمه هغه بعض علما لیکي چې هغه کیدی شي په ایمان ونه شي، ځکه ده چې کوم ظلم وکړه په جانورانو سره او دین قیامت د نه به الله تعالی د دې حساب اخلي. نو څومره دې خبره ده. یو صحابي یو واقعه ده ته دې کې ذکر کومه. یو صحابي روانو دسې او مخکې چې وکتل نو یو سپی و ژبه یې بار شوې وه او انتهایی پیاس ورته لګېدلی و، لوږه ورته لګېدلې وه، تنده ورته لګېدلې وه. نو هغه صحابي ولګېد، څه لږه روټۍ او اوبه یې ورته دغه کړلې. نو هغه سپی موړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا ووي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووي چې دې صحابي نه الله دومره خوشحاله شو چې د ده بخښنه یې وکړه. او بیا دا ووي صحابو ته دا هم ویل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله اوښان بوځئ، نو چې کله اوښان تاسو بوځئ نو کوم ځای چې داسې راشي چې هلته واښه نه وي، خشک ځای، نو هلته اوښان لږ تیز بوځئ، ځکه ارد ګرد چې شی نه وي نو اوښانو ته به تکلیف میلاو شي. او کله سرسبز واښو ځای ته لاړ شئ چې هلته چاره ماره وي، نو هلته لږ ورو شئ چې دا اوښان وڅرېږي. نو دا اسلام دی او دا نبي علیه السلام صحابو ته خیل دی او صحابو په دې عمل کړ دی. څنګه بله واقعه وه، یو ښځه وه انتهایی ګناهګاره وه، ګانې به ویلي او ډانسونه به یې کول. هغې یوې پیشو له اوبه ورکړي او الله تعالی هغه جنت ته بوتله. او د دې برعکس بله مسلمانه وه، نیک ګزاره وه، تاجد ګزاره وه، مزونه به یې کول. هغې یو پیشو کمرې کې بنده کړله، هغې خدای خاتمه په ایمان ونه کړله، جهنم ته یې بوتلله. نو ګوره ملګرو، مونږ خاص کر پښتانه مونږ بانګیان هم جنګو. تاسو ته پته دي که څومره ګناه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي چې بانګیانو ته کنځل مه کوئ، لا تسبوا الدیکه، بانګیانو ته کنځل مه کوئ، ځکه موږ کوئ چې دا تاسو سهار مزدور له پاسئ. نو هغه بانګیان مونږ یو بل کې جنګو، پیشوګان مونږ جنګو، سپیان مونږ جنګو. نو آیا مونږ کې او انګریزانو کې نن څه فرق دی؟ زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم نقش و نگار، کوم احادیث صحابه هغه ټول هغه کافرانو اغوستي دي، هغه پې عمل کوي. تاسو ته پته ده هغه څومره مینه محبت کې دي سره سپو سره. نو مونږ له پکار ده چې مونږ دې نه بس کړو، دا سپي نه جنګو او دې سره سره مونږ بانګیان نه جنګو او دې سره سره مونږ د جانورو سره مینه محبت کوونکي شو چې مونږ هغو سره مینه محبت کوو، نه چې هغو سره ظلمونه کوو. نو دې کې ډېرې زیاتې واقعاګانې داسې چې مطلب لکه چا چې د دې خدمت کړ دی او دغه کړ دی، الله تعالی ورله صله ورکړ ده. نو نن نه بعد تاسو ټول هغه دوکئ سره دې مونږ چې مونږ به جانورو سره ښایسته سلوک کوو.